نن دلته په دې حجره کې چې دا د محترم جناب حاجی ملک محمد جهانگیر خان صاحب حجره ده او په دې حجره کې دا برکتی مجلس جوړ شوی دی او محترم رور جناب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب حفظه الله د قرآن شریف د تفسیرم ختم کړی دی او نور ګڼ شمېر ماشومان هغیم د قرآن شریف ختمونه کړي دي چې په هغې کې څلور پنځه بچي هم د ملک صاحب د خاندان دي د هغه د نوسي دي د مولانا صاحب محمد قاسم صاحب محترم وایي چې ما اخیری یو صورت پرېښی دی سوره الناس او د دې یو صورت ترجمه به تو کې نو رماړو زه درته د دې اخیری یو صورت ترجمه کومه او بیا به زما ډېر ګران قدر محترم رور چې په ما ډېر ګران دی او په دې زمانه کې د دین د شریعت د تقریر د تحریر د دفاع لوی خدمت الله پاک داغه نه اخلي ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زید مجدهم غیب انشاءاللہ آخری بیان درته کوي زمارونو ملک صاحب ملک جهانگیر صاحب مرحوم چې د هغه یو کال د وفات شوی دی زه به دا ویم چې ډېر خوش قسمت او چې داسې پاکان او صالحان بچي خدای ورکړي په خپل هم نیک انسان او ښه انسان علماء سره ډېر محبت او مینه لرله په دې غم خادو کې به اکثر مونږ سره میلاو شو او ډېر به زما قدر کوي عزت پې کو او د هغه بچي دي ملک شاهنواز خان او ملک زرداد خان الحمدلله د هغې ته د هغه خپل پلار د هغه مشرۍ پټکي مو تړلی شو او د دې نه هم ډېر زیات خوشحاله یم چې تعلق یې د علماو سره دی او د خپل ځای ګوره خلک په اجرو کې څه نه کوي او دوی دا دی په دې خپل اجره کې ما ته مفتی صاحب وفرمایل چې موږ پکې سیرت النبي پروګرام هم کړی دی ماشاءالله د حضور پاک سیرت پکې بیان شو دا ځای وځلېد په دین او نن پکې د قرآن شریف ختمونه دي پښتانه وي خدای چې په کومه تیږه دی ګوتی ښودی ده نو موږ وایو ملک شاهنواز خان ته ملک زرداد خان ته چې په کومه تیږه مو ګوتی ښودی ده چې نه ستاسو په حجره کې د قرآن شریف مجلس دی ستاسو په حجره کې عالمان طالبان ماشومان او نیکان او صالحین ناست زموږ د ارور د محترم حاجی ګل مدني صاحب هغه راته ووایي چې زما د حج د سفر ملګری و ډېر مې خوښ و زه هم ډېر خوښ وم نو ګوره ټول تعلق د نیکانو صالحینو سره درونه دوی وایي چې اخیري صورت مې پرېښی دی به د دې مختصره ترجمه درته کوم ځکه ما ډېر مصروف یم مازدیګر بل چاله ټیم ورکړی د اخیري صورت سوره الناس ورته وایي د دوو دشمنانو نه د بچ کېدو لاره مونږ ته الله په دې صورت کې ښایي دوه دشمنان دي غټ یو دشمن شیطان دی ابلیس او د هغه بچي دته جني شیطان وایي د دې نیکه پیرې والجان نه خلقناه من قبل من نار السمو او یو انساني شیطان چې دیم لګیا دی د انسان زړه ته وسوسې اچوي او انسان ته غلط سوچونه اچوي غلط لارې ورته ښیي او بالخصوص کوشش کوي چې د مسلمانانو دا جمعیت ختم کم او د دې په منځ کې اختلاف پیدا شي نو د دې دواړو شیطانانو نه د بچ کېدو الله پاک دلته مونږ ته یو څیز ښیي او دا چې الله وایي زما په ذات منګولې ولګوه داسې وایه قل ووایه زما شیخ مولانا شمس الحق افغانی رحمت الله علیه هغه به وایي قل ووایه د قرآن لوستونکیه
هر څوک چې او په هر زمانه کې چې اعوذ پناه نیسم برب الفلق برب الناس په رب د انسانان. درې صفتونه د الله دلته ذکر شو، درې، او دا طالبان په پوهېږي دا شی خطرناک و، نو مستعاذ به درې شو. یو د الله صفت د ربوبیت، دا د الله ډېر قیمتي صفت دی، دا د الله د ټولو صفتونو له متضمن دی. دې کې د الله ډېر لوی قدرت او ډېر لوی عظمت ته اشارت دی. رب په معنا د مربي دی، مونږ خو معنا پالونکی کوو. او علامه بیضاوي وایي چې مربي هغه چاته وایي چې یو شی تدریجاً رو په قلار قلار کمال ته رسوي. رب الناس مربي د انسانانو، چې دا ماشوم د مور په ګېډه کې د نطفې نه راواغېسته او څومره ښکلې ماشوم یې ته جوړ کړ، او بیا دا ماشوم یې د مور د ګېډې نه په کومه طریقه باندې بار ته راوست، او بیا دا ماشوم چې بهر ته راغی د ده نشونما، دله اکسیجن ورکول، دله رڼا ورکول، دله ګرمي یخني ورکول، د ده د صحت ټول انتظامات برابرول، او دا ماشوم یې رو لوی کړ او څومره ښکلی انسان یې ته جوړ کړ. وإن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. دا خشته انسان چې د یوې نطفې نه دا ښکلی انسان پیدا که، احسن التقویم، چې د ده شکل د ده هیئت قد و قامت مزیدار اعلی، دې ذات ته رب وی. رب دا یوازې د انسان دپاره نه، دا د ټول مخلوق ته رب العالمین ورته ویلی شوی، رب الخلایق ورته ویلی شوی، د ټول مخلوق. نو د دې ټول مخلوق پالون کې، لویون کې، جون ورکون کې، عزت ورکون کې، رزق ورکون کې ذات تا رب الناس شو، رب د انسانان او رب د ټول مخلوق دی. خو زمونږ طالبان وي د انسان ذکر یې د ډېرو وجو نه، وخت کم دی، مختصر درته وایم. زه راته صرف هغه جلکۍ وایم چې انسان خو یو اشرف المخلوقات دی، بل د الله لوی ربوبیت او قدرت د هغې مظهر انسان دی. کم کمالات چې الله په انسان کې پیدا کړي دی په بل مخلوق کې نشته. یو د کمال څیز چې الله انسان له ورکوي چې هغې ته عقل وایي. د دې عقل په بنیاد دا ټول حیوانات او دا زمري او اوښان او وتیان هم انسان قابو کوي، او د دې عقل په بنیاد نن ټول کائنات د کائنات هغه لویو لویو ځایونو ته انسان ورسوي. رب الناس، ملک الناس، پناه نیسم په بادشاه د انسانانو، او اله الناس، پناه نیسم په معبود د انسانانو. طالبان یې معنا کوي چې معبود د انسانانو دی او یا بادشاه دی، دا معنا مناسب نه ده، دې ته عطف بیان وایي. پناه نیسم په رب د انسانانو، پناه نیسم په معبود د انسانانو حقیقي، او پناه نیسم په حقیقي بادشاه د انسانانو. دا درې صفتونه د الله ذکر شو. د څخه د خطرې خبره ده چې د الله دا عظیم درې صفتونه ذکر شو، او په دې دریو صفتونو ته د الله په دې دریو صفتونو پناه غواړي. څه خطرناکه شی دی چې د دې پناه نیسې؟ من شر الوسواس الخناس، د شیطان. وسواس په معنا د موسوس، د انسان د زړه ته ناست دی، د زړه ته. رسول الله مبارک فرمایي، او دا خپل خړتم یې ور مخامخ کړی دی، او دا ټول د ګند او د ګناه او د خدای نه د لرېوالي خبرې ولچي. پټ ناست دی زړه ته، داسې دشمن دی چې زړه ته پټ ناست دی. زما یو مقتدي ما ته به استاد جي وي، بوډا مړ دی خدای دی، ما ته یاره استاد جي داسې سرخوړني دشمن دی چې په ګوتو نه راځي، پټ دی که خدای دا ماله په ګوتو راکړه نو په چکونو کې به تې سو باسم. افسوس دی نو مونږ خو یې غرق کړو، خو په ګوتو نه راځي.
که دې خدای ماله په لاس راکړه په چکونو به ترې څه وباسم. نو ما به ورته وي باباجي مې خوله پې پلیتی په دې سپېره چې چک لګیا دی نجس باندې. ما ته به وستا جي ته به ورسره څه کوې؟ مې که ماله خدای په ګوتو راکړه دا 4 انچي بور کې ورمنډم او په دې بورقه به یې وام. نو هغه به ما ته اوبه پې پلیتی وایي. نو پټ دشمن دې اړه ته ناست دی. داسې دشمن سره به څه کوې چې تا یې نه او تی نه یې دا خطرناک شو. داسې دشمن سره به څه کوې چې ستا رګونو کې ګرځي. ان الشیطان یجري من الانسان مجرى الدم. کاریم دته نه رګونو کې دې هم ګرځي. داسې دشمن سره به څه کوې چې د خدای نه نه یېرېږي. داسې دشمن دی چې الله ته بړې والی دی. داسې دشمن چې الله ته رون ټپولی دی. داسې دشمن چې د یو ورځ او 2 ورځو د میاشت ژوند دی نه ختمېدو والا د قیامته پورې زندګي چې دنیا کې څومره دی دغه همرې زندګي دی. دې سره به څه کوې دې دشمن او پرېږدي خدای نه هر چا له را روان دی. مولا له په خپل طریقه را روان دی هغه هم نه پرېږدي. صوفي صاحب او شیخ صاحب هم نه پرېږدي. زمیندار هم نه پرېږدي. دکاندار هم نه پرېږدي. دکاندار ته خو رتلې په ډنډه د پاسه ناست دی هم نه پرېږدي. زمیندار ته هم ناست دی وایي لوګان واړه لاندې که او غټ پې د پاسه که. او ټماټر چې په پیټی کې اچوې نو واړه لاندې که او غټ پې د پاسه که. او زمیندار ته مو ایشا به په ګوړه کې رنګکاټ واچوه. اوس خو پکې لا چینی اچوي. بوډاګان سړي او ښځې هم ته خلاص نه ني. هغوی چې پیله شي وي شا به اوبه وروله. مخکې خو به لا اوبه وې په پیو کې. اوس پکې کیمیکل اچوي. پخوا به مو وي پیو کې اوبه دي. اوبه دي پکې ګناه ده اوبه اچول خو هغه اوبه ترې ښه دي د کوی پاکې او ما یو بوډۍ نه به پی وړل. سهار به مې لمونځ وکړه د کلي جومات کې نو بیا مې د هغې نه پی وړل. کور یې ما ته وي پی ډېر لسې کړي دي اوبه پکې ډېرې دي او دا ښځې ته ووایه. نو ما ورته وي ترورې ما پی کې اوبه ډېرې زیاتې دي اوبه دې پی دې نرم کړي دي. ما ته وي چې دا میخه په دې عراب او په دې سین باندې راځي نو چې اوبه څکي دا کم خواص دي د پی ولځي که نه. نو ما ورته متیازو له څه دي پی ولځي خو په یو خاص مقدار د خدای نیکبخت دی. ما ته یې ولې اوبه پلیتې دي څه. نو مې زه خو پې اودس نه کوم او غسل خو پې نه کوم چې ته ما ته د پاک او پلیتو خبره کړې. اوبه خو ما کره شته که نه. نو قسم یې خوړه. هغې چې به قسم خوړی ما خدای ووایه وی ما خدای ووایه که ما پکې اوبه اچولې. یاره چې دی وی ملامته یې کړم. کور مې تاسو وایه چې دا پیو کې اوبه اچوي. هغې خو قسم وخوړه وی دا ټیک وی دا دروغ نه وی. وی دا پیو کې اوبه نه اچوي دا په اوبو کې پې اچوي. اول بالټي کې اوبه واچوي د پاسه پې میخه ولشي. اوس دې بوډۍ ته یې غوږ کې دا ټکی اچولی دی چې اوبه اچوه او پاسه پې میخه لشه. او که څوک درته وایي پیو کې دې اوبه اچولي دي ما دې قسمې کومه اوبه اچولي پیو کې. په ناشنا لارو راتاویږي او د ګمراهۍ کوشش پرې کوي. پیران صاحبان دی په بدعاتو کې ورسر کړي. هغې ته غیر دین خشته کې ښکلې کې ورپسې کې وی کوه. یقین په خدای او که حیران شي سړی چې د شیطان مونږ ته د شیطان وسوساړو څه ښکاري نه. په یو طریقه مونږ لګیا یو پیسې پیدا کوو. په دې سوچ نه یو چې د شیطان دا خو زمونږ دشمن دی. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. الله وی دا ستاسو دشمن دی. ګورې د دشمن په نظر ورته وګوره. او د قیامت په ورځ باندې امام قرطبي لیکلي په تذکره کې چې د اور په کرسۍ باندې به دې کیني په جهنم کې. د اور په کرسۍ یعنی ګیر چاپېره به ترې اور یو دی به په هغې د پاسه کینې او الله به ورته وایي د خپلو دوزخیانو ته دې دوستانو ته یو تقریر وکړه. دی به څه وایي وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. ما هم د سره وعده کړې وه الله هم د سره وعده کړې. الله رښتیا وعده کړې وه
ما دروغ ویلیو ما وی خیرت نشتا الله ویشتا دا الله خبر ٹھیک وا ما وی قبر نشتا دا قبر عذاب نشتا الله ویشتا دا الله خبر ٹھیک وا ما وی خیرت نشتا الله ویشتا ما وی دوزخ جنت نشتا الله ویشتا الله خپل وعده پورا کړه ما خلاف ورزي وکړه بیا وسوي او سړی لسترګو کې خاورې چي بیا به وای وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما خو دکې پړې نه واچولې ما خو په زور در باندې ګناه نه ده کړې نه به دې کوله کنه دلته به لسترګو کې بیا خاورې چي تا ته ما وی چې دا ګناه کوه نه به دې کوله کنه ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم ما خو راته وسوسه اچوله پړې خو مې در کې نه اچولې ما خو ګناه ته نه وې راښکلې بیا به څه کې ایو سړی به وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بار بار به دا وی نو شیطان ولا د انسان په شکل کې راغی وی دا چا نه امان غواړي وی دا د شیطان نه وی څه چلې کړی وی لکه څه چلې کړی دی ته شیطان نه پیژنې وی زه شیطان یم که د انسان په شکل کې تعالی رالم زه شیطان یم څه چلم کړی دی وی دا مونږ چې دا دونه ګناهونه کوو دا ته نه کې پام دا دومره ډاکې چې کېږي دا دومره غلاګانې چې کېږي دا دومره زناکارۍ چې کېږي بدعملۍ چې کېږي حرامخورۍ چې کېږي شرابونه خلک څکي دا ګناهونه چې کوي دا تاسو نه کوئ په خلکو ته لا ما څه کړي دي هغه ورته ما کړي دي که تاسو کوئ تا چې پرون سړی ویشته ما دله ټوپک لاس کې درکړی دی ما تماچه لاس کې درکړی دی ما درته په ټوپک کې کالتوس اچولی دی ما دله په ماشه ګوته راښکلی دی تا چې پرون پردې شوتل ریبه ما دله لور لاس کې درکړی دی ما درته پنډ اوچت کړی دی تا چې پرون پردې پوله والا ما دله یوې له لاس ته وروړی دی تا چې پیو کې اوبه اچول ما چولی که تا چولی دي ګناهونه ټول په خپله کوې یادوې مونږه سړی حیران کړو چې خدای دا څه په مصیبت واورېده دا څه په جنجال وی ستاسو پکې څه نشته وی مونږ صرف ګوته راکاږو وی د ګوتې د راښکو څه مطلب وی راځه نو بویه ته یو دکاندار له چې د بانډې نه یو سړي غوړي شات راوړي ای خرڅور نو د شیطان یو ساسک یو ګوته ترې راواغېسته او په دیوال یې راښکه وی به دقه زما ډیوټي ده ګوره ګوته مونږ راکاږو باقي ګوره چې دا مونږ کوو که تاسو کوئ چې یو چرمخکې وه هغه هغه شاتو غوړو نه راغله د دکاندار سره پیشو وه دا پخوا کچه دکانونو پیشوګانې او پکې خلکو ساتلې مه ګوله پیشو راټوپ کړې په چرمخکې د ګاګ باندې سره سپی راغلی و سپي چې پیشو لیده په پیشو یې ورټوپ کړې مری باندې ورغلی شو دکاندار هغه باندې ته وایي سپی دې قابو کا زما پیشو یې ماته کړه هغې غریب چې ترسو راښکه پیشو یې بېغمه کړې وه دکاندار توره اوچته کړه او هغه سپی یې په توره وکړو خوار چې زما پیشو یې مړه باندې وی خوار چې زما قیمتي سپی مه وهه بس چې چړق شوه دکاندار یې وواو د دکاندار رونه رالل ګاک یې وواو شیطان ورته یې ودرېدل دا اول ټکول ما وکړل که تاسو وکړل زه خو دلته په قلار مونږ ناست یو دا توره مونږ وچلوله دا مونږ وچلوله که تاسو وچلوله ما خو صرف ګوته راښکلې ده وایي د خر بچیه خو چل خو دې په دا ګوته کې وکنه تا ته څوک چې ګوتې راکاږه او یوازې ګوته نه ده بیا دلته د اړه ته ناست دی د اړه ته ناست دی وسواس ورته وایي د اړه ته چې کم ناست دی دا ګناه ورته چې ان للشیطان لمة بقلب ابن آدم وللملک لمة بقلب ابن آدم یو خوا فرشته ناسته هغه ورته نیکي ورچوي یو خوا شیطان ناسته هغه ورته ګناه ورچوي غلطه ناست دی اوس زمانونو ته نه به په څه بچ کېږې نو الله وایي که نه ما په ذات منګولې ولګوه او دلته دمه مخو الخناس خناس پټیدونکي ته وایي الجوار الکنس الخنس چې پټیږي او تښتي د الله نوم چې والې دی بیا تښتي پټیږي دی دم شو بس چې کله هم د شیطان وسوسه در لاره د ګناه او ته پوه شي چې دا شیطان مزغر کوي ته به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ته به الله
حضور پاک فرمائی الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، دا شیطان دا انسان دا بنی آدم په زړه ګونټې ماتې کړي دي، ګونټې لکه څوک چې په چاکي نه په دې مری ولا لاسونه کړي دنه په څه خلاصېږي. اذا غفله وسوسه چې د انسان کلم غفلت کوي نو دې ورته دا ګناهونه وسوسه کوي. و اذا ذکر الله خنسا، او چې کله دې الله یاد کی دې بیا پټېږي تختی. نو قرآن شریف کې الله فرمایي ان کید الشیطان کان ضعیفا، چې شیطان خو لکم عدو فاتخذوه عدوا، لیکن په ډېره اسانه ته بچ کېدی شي د الله په نوم، د الله په ذکر، لا اله الا الله وایه، د الله نوم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، بس خلاص بشي. او بیا الله په آخر کې وایي من الجنة والناس، چې دا د پیری د ذات نم دی، دا ابلیس او د هغې اولاد، او د انسان د ذات نم دی. بعض انسانانی دا ګنده خلک تا ته به وسوسې چی پړی، مخامخ بدل راځي، یأتي لهؤلاء بوجه ولهؤلاء بوجه، دته به په یو مخ راځي، هغه له په بل مخ راځي. دا چې د دوو کسو په منځ کې دشمني پیدا کوي، یو لم راځي او بل لم راځي. اوهو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان ذا وجهین فی الدنیا، چې په دنیا کې دو پړیقه دی، کان له یوم القیامة لسان من نار وفي روایت لسانان من نار. د قیامت پر ورځ به د ده په خوله کې د اور دوه ژبې تاویږي را تاویږي. او حضور پاک فرمایي چې څوک د چا په مرګ کې په دوه ټکو شریک شو، په څو ټکو؟ په دوو. د قیامت پر ورځ به یې ولې په تندي لیکلي آیس من رحمت الله، چې دا د خدای د رحمت نه مایوسه دی. مختصره ترجمه مې راته جلکې غوندې بیان کړو. تو قرآن شریف خدای په د انساني شیطان ختم، دې دواړو نه به ځان ساتې. اوس د انساني شیطان نه به څنګه ځان ساتې چې درته راغی پلانکي در پسې خبرې کړې دي، وایي راځه ورسره رښتینولي کوو، راځه ورځم، وایي هغه په شیشه وایي ظالمه تا راته مخامخ وایي، د دې شیطان بیا غږ وکړه زه راشه ما نه جرم وایي.